أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شور ما کوي لکه غلي کینی بس جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروس شو مولي سيبلا زي ورا دقاقه مولي سيبلا زي ورا كيني انا مو بحكيني زي كيني زما معززو سامعین و حضرات ترونو خاموش او تو خبر الکوما ټولو خواصو ټولو عوامو ته واضحه معلومه ده چې نن د پیر ورځ په 9 بجو باندې د شفیع جسه په حجره باندې او په دې مسجد خوشا باندې په مسله د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم باندې یو عظیمه مناظره سورج وړاندې ټاکل شوی و د جانبینو دعوی لیکل شوی وی شرایط لیکل شوی و د جانبین مناظرین او ثالثان لیکل شوی و طریقه دا وا چې یو به مناظر وي یو به معاون وي څلور به ثالثان وي دار جانب ده الحمدلله زمون اهل سنت والجماعت طرفنا په دغه مناظره کې مناظره مظهری صاحب رامه کې محمد حکیم مظهری صاحب رامه کې ګل دغرامه ته راوي دا نور عوام کینی دا شاته نور کسان کینی الله مو وخت نور کسان کینی مولانا محمد حکیم مظهری صاحب موجود دی په دې محضر کې داغي معاون په دې مسله کې مناظره اهل سنت والجماعت جناب سید آیاز علی شاه صاحب زمون په خوا کې ولار دي تاسو ته په نظر راځي هغه موجود دي او ثالثانو په حیثیت باندې پاری کې د جناب مناظره اهل سنت والجماعت مولانا شاه منیر صاحب نوم ذکر شوی هغه موږ سره په دې محضر کې موجود دي فقیر خادم د علماء او د اولیاء غلام حضرت غلام تاسو ته گویان دی په دې مسله کې د ثالث په حیث لیکل شوی محضر کې موجود دي زمونږ چې کوم علماء محمد حکیم مظهری صاحب نو خبره دا کوم تاسو ته چې زمونږ الحمدلله څلور علما ثالثان او زمونږ مناظر اهل سنت مولانا محمد حکیم مظهری صاحب داغي معاون سید آیت علی شاه صاحب سره د څلور علما او مرګرو رفقا او محضر کې تاسو ته ښکاریږي هغه مقابل جانب تاسو ګورئ چې کم ځای ټاکل شوی سهار وختي نه مونږ 3 غنټې انتظار هغه اجره باندې کړی دی هلته نشته دي او نه په خپل علاقه موجود دي دا مونږه د ډي اس پي پولیس وغیره ټولو ته دا وایي چې مونږ اهل سنت شرپسند نه یو حکومت ګورنمنت په دې باقاعده خبر دی چې پاکستان کې کلم شر او فساد جوړ دی دغه خلکو نه جوړ دی اهل سنت والجماعت په ملک کې فساد پیدا کول ولا خلک نه دي مونږ همیش فساد ختم کړی دی مونږ اتفاق د خلک راخلي البته په دې مسله باندې دای شور کړو دای زور لګول دای بچلنجونه ور کول زمونږ علما محضر کې موجود مقابل جانب په نظر باندې ناراضي او دا لیکل شوی باقاعده پرچه موجوده ده چې کم جانب موجود نشو هغه جانب په پړوي او په دې مسله باندې ولس جرګي یو او څلور جرګي نور نو تقریبا دی 415 جرګي سفارش کرا لګلی چې مناظره پری دی زمونږ مولا به مو شړو مونږ بهر سکو په جمعات به میلاد هم پرېږدو علماء السنت والجماعت دا ویلو چې دې ورځ ته به مونږ حاضري خامخا کوو الحمدلله زمونږ علما موجود مقابل جانب علما څه چې عوام په نظر ناراضي څوک هم نشته دی نعره تکبیر نعره تکبیر نعره رسالت نعره رسالت اهل سنت اهل سنت لنډه خبره دا کوم معززو چې نن نه بعد هر مسله 250 مسائل د اهل سنت والجماعت اهل ذیق سره مختلفو جماعت سره پلانجه دي مونږ حکومت تم دا پیل دی مونږ د سپي صاحب ټولو ته دا سوال دی چې مونږ شرپسند نه یو ستاسو د تاڼې دننه امن ماحول کې دا علما مونږ سره کېنوئ خبرو ته او چې نه نو دوی بند کوي په دې خبرو باندې چې بیا د جشن عید میلاد النبی وغیره وغیره پسې سپک نه وایي بد دې نه وایي او تاسو هم دغه غلط خلک وپېژنده څنګه چې د دې مخالف یې په کلکه د دې مخالفت اعلان کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف په شوق سره ولولئ